حضرت موسی علیه السلام ته چې کله د کلام الهی شرف حاصل شو، الله رب العزت سره هم کلام شو، الله تعالی ورسره خبرې وکړي، نو منصب نبوت او رسالت ورته ورکړی شو. نو په خپل ذات باندې حضرت موسی علیه السلام بروسه ونه کړله، بلکې فوراً الله تعالی طرف ته متوجه شو، ځکه چې د دې منصب نبوت ذمہ داری موسی علیه السلام زړه کې دا ګڼل چې دا زه نشم پوره کولی، په خپل وس او بس سره زه نشم پوره کولی، بلکې په دې کې به الله تعالی زما مدد کوي، په دې ذمہ داری پوره کولو کې به الله تعالی زما مدد کوي. او چې کوم تکلیفات او کوم مصیبتونه او مشکلات په ما باندې د نبوت ته وجه نه راځي، نو الله تعالی به ما کې د هغې برداشت ور اچي، هغه به زه برداشت کوم، خو په خپل طاقت سره نه، بلکې الله تعالی نه پکې مدد غواړم چې الله تعالی هغه په ما باندې برداشت کړي. د دې وجې نه حضرت موسی علیه السلام چې کله ورته نبوت ورکړی شو، د هغې نه وروستو حضرت موسی علیه السلام 5 دعاګانې کړي دي. لومبنۍ دعا یې چې کوم دی دا کړې ده چې اشرح لي صدري، الله تعالی زما سینه کولاو کړي، سینه راله کولاوه کړي، سینه راله کولاوه کړي دې ته چې زه د نبوت چې کوم علوم دي، د پیغمبرۍ چې کوم علوم دي، نو زما په سینه کې هغه طاقت پیدا کړي چې دغه برداشت کړي، دغه علوم برداشت کړي، د نبوت ته بوج برداشت کړي. او دویمه دا چې ما ته به د نبوت ته وجې نه خامخا تکلیفونه رارسي، خلک به زما تکذیب کوي، خلک به قسم قسم خبرې کوي په ما پسې، نو الله تعالی زما سینه کولو کې مطلب دا چې زه هغه خبرې برداشت کړم، هغه برداشت راکې پیدا کړي چې ما ته کو څوک ارسه وي نو وی دي، خو زه به ستا د رضا دپاره برداشت کوم. نو الله تعالی سینه راله کولاوه کړي، نو کولاوه دا چې زه د نبوت هغه بوج برداشت کړم، د علوم نبوت هغه برداشت کړم. او دویم دا چې خلک تکلیفونه را رسوي، نو چې زه چاته د تکلیف په بدله کې تکلیف ونه رسوم، بلکې د تکلیف په ځای باندې زه په خپل ځان باندې بوج راواچوم او صبر وکړم. نو دا دعا چې کوم دی د الله تعالی نه وغوښتل، ځکه پیغمبرانو باندې تکلیفونه خامخا راځي، او د پیغمبرانو وروسته چې څومره اولیاء څومره الله ته نږدې دي، دومره په ده باندې تکلیف زیات راځي، او خلک په قسم قسم خبرې کوي، څوک وایي دا ډوډۍ خوړلي، څوک به وي دی د کاره ځان پټ کړی دی، څوک په څه وي څوک په څه وي، خو دا ټولې خبرې به د الله د رضا دپاره برداشت کړي. نو موسی علیه السلام لومبنۍ دعا ده وکړله چې اشرح لي صدري، الله زما سینه کولاو کړي. دویمه دعا یې دا وکړله چې ویسر لي امري، الله تعالی دا کار چې کوم دی دا راته آسان کړي، ځکه د نبوت بوج اوچتول دا د چا د وس کار نه دی، خو الله تی راته آسان کړي. نو د دې وجې نه یعنی زما کار زما دپاره آسان کړي، چې کوم نبوت پیغمبري دې را کړې ده نو دا راته آسان کړي، ځکه چې یو کار اسانېدل یا ګرانېدل د دې نه دا معلومه شوله چې یو کار اسانېدل یا ګرانېدل دا د ظاهري تدبیر تابع نه دی، بلکې چاته چې الله تعالی وغواړي یو ګران کار دا الله تعالی کس ته آسان کړي، او چاته چې الله تعالی وغواړي نو یو آسان کار به وي او دته الله تعالی ګران کړي. نو د دې وجې نه موسی علیه السلام دعا وکړله چې خدای پاکه زما دا کار زما دپاره آسان کړي، دا کار راته آسان کړي. د دې وجې نه حدیث مبارک که چې کوم دی مسلمانانو ته د دې خبرې ترغیب راغلی دی چې تاسو د الله تعالی نه دا دعا ډېره زیاته غواړئ، په خپلو کارونو کې د الله تعالی نه دا دعا غواړئ، اللهم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. اللهم اے اللہ تعالی، اللهم الطف اے اللہ تعالی مهربانیو کی بنا په ما باندې فی تیسیر کل عسیر، په اسانه کې د هر یو ګران کار چې دی نو په ما باندې مهربانیو کې هغه ګران کار راته آسان کی. فإن تیسیر کل عسیر، بېشکه هر آسان، بېشکه فإن تیسیر کل عسیر، بېشکه آسانول د هر ګران کار علیک یسیرون پتا باندې آسان دی. نو الله تعالی ماته آسان کی. نو یو کار ګرانېدل او اسانېدل د دې نه هم د الله تعالی دپاره الله تعالی نه د دې دپاره دعا غواړي چې تا ته یو مشکل کار دی، خو د الله تعالی په خزانو کې خو مشکلات نشته دي، هغې کې خو ناممکنات نشته دي. اگر چې دا د خلکو په ذهنونو کې یو کار ناممکن دی،
ناممکن دی او مشکل دی، خو الله تعالی ته مشکلات نشته دي. الله تعالی په دربار کې لاس اوچت کړه، الله تعالی نه وغواړه د زړه د ویښ نه، نو دغه ګران کار برته الله تعالی آسان. نو دا دعاګانې حضرت موسی علیه السلام غوښتي. موسی علیه السلام دا دعا وکړه چې خدای زما د ژبې چې کومه غوټه ده دا غوټه پرانځي. مفسرین دلته ګلي دي چې حضرت موسی علیه السلام لا ماشوم او د تربیت د فرعون په کور کې الله تعالی کړی او دوم الله تعالی د خپل قدرت یو نشانی خولې د خلکو ته چې فرعون 70,000 یا 90,000 ماشومان د دې لپاره قتل کړو چې حضرت موسی علیه السلام پیدا نشي. الله تعالی وی زه پیدا کوم او داسې پیدا کوم چې ستا په دې کور کې به لوی. الله تعالی حضرت موسی علیه السلام پیدا کو او د فرعون په کور کې بیا راغلی. نو دې چې دا ماشوم نو د دې بیبي آسیا رضی الله عنها دا د فرعون بیبي و. د دې ماشومان نو چې کله دی ولیدو نو خاوند دی دی موږ خپل زوی جوړ کو. نو موسی علیه السلام خپل زوی جوړ کو. نو دې ماشوم د لبې کولې نو ویده د فرعون چې کوم دی د ګیره راخ کله یو ټکې ته وبس په مخ باندې او بعضې روایتو کې د چوړګی راواغسته چاړه او د کبری یې ولا را پرېښوده. نو فرعون ډېر غصه شو، وی دا هغه ماشوم دی د کوم ماشوم د لاسه چې زما بادشاهي دړې وړې کېږي د دې زه وجنم نه پرېږدم. اسیې بیبي ورته وایي دی خو ماشوم دی، دی خو نه پوهېږي، ده خو په ناخطایۍ باندې ستا دا ږیره هم ته ور هم واړه دي د دې ږیرې سره سمه دښمني دا ږیرې سړي نه راکاږي. او بعضې ماشومان روان وي نو هغه سړی له سپېړه هم وویل کړي نو هغه وایي دا په غلطۍ باندې چې کوم دی تا له سپېړه درکړې یا دله چاړه را پرېښوده، ده خو عقل نشته دی. موسی علیه السلام فرعون وایي چې نه دا اکه ماشوم دی. نو اسیه بیبي دې دواړو خبرې واړولې چې اخره کې د فرعون وایي ورګه د زه یو امتحان اخلم، امتحان اخلم کو دی په دغه امتحان کې پاس شو نو ستا خبره به ومنم دی به پرېږدم، کو دی په دې امتحان کې فیل شو بیا ستا خبره نه منم بیا به زه خپل کار. امتحان یې څنګه واغستو چې 2 لوښي راوړو، په یو لوښي کې سکروټې واچولې او په بل لوښي کې ملغلرې واچولې. نو د اسیه رضی الله عنها ته وی چې کو چېرې دې ماشوم دې ملغلرو ته لاس کو نو بیا به دې په عقل باندې او قصدن عمدن زما دا ګیره ماله به سپېړه راکړي او ماله به چوړکی را پرېښي. نو بیا د هغه ماشوم دی د کوم ماشوم د لاسه چې زما بادشاهي دړې وړې کېږي بیا دې زه وژنم. او که نه د دې ملغلرو ته سکروټو ته لاس کو نو ځکه چې دې ماشوم دی د سکروټې ډېرې ښایسته ماشومانانو ته په نظر راځي نو دې د ښه او د بد بیا تمیز نشي کولی، دې بیا په ناپوهۍ باندې دا ګزار ته ماله راکړی دی نو بیا پرېږدم. نو یو لاس کې یو دغه کې ورته چې کوم دی سکروټې کېښودې لوښي کې، بل لوښي کې ورته ملغلرې کېښودې او موسی علیه السلام یې پسې ور پرېښود. نو موسی علیه السلام خو الله تعالی پیغمبر جوړه وروستو کې نو هغه کې خو عقل او شعور او هر څه د مخکې نه موجود و. موسی علیه السلام لاس وړو دکې ملغلرو ته جبریل علیه السلام وایي زه په 2 موقعو باندې ډېر زیات تیز تللی یم. یو چې کله یوسف علیه السلام کوی ته غورځو چې کوی ته ورګزار کو وي زه د 7 اسمانونو د پاسه الله ما ته حکم وکړو وی چې یوسف علیه السلام سو کوی ته رسېدو نو زه ورته اسمانونو نه چې کوم دی را رسېدلی وم دې مې ونیسو په دې ګټه کې په ګټه باندې مې کوی کې کېل او بعضې روایت وایي چې دا ګټه ولې د جنت نه چې کوم دی راوړه خو به هر حال دومره تیز راغلی. او دویم په دغه موقع چې حضرت موسی علیه السلام د ملغلرو ته لاس کو الله ماته ورشه نو زه د سترګې په رب کې دله ملغلرو ته لاس نو رسولی چې ما لاس راواغېست سکروټه ته نو موسی علیه السلام هغه سکروټه راواغېستله او هغه یې خولې ته کړه، هغې سره یې ژبه مبارکه وسوځېدله. نو بیا چې فرعون بیبي آسیه رضی الله عنها فرعون ته وایي ظالمه وایي تا ته ما نه وایي چې دا ماشوم دی دی نه پوهېږي په ناپوهۍ باندې تا له ګزار درکړی دی. نو فرعون وایي ټیک ته دا ماشوم دی نو پرېښودو. نو د موسی علیه السلام په ژبه کې هغه تتوالی او هغه لکنت چې کوم دی بیا و نو د الله تعالی نه د هغه لکنت دعا کړې ده چې خدای پاکه زما د ژبې دا غوټه پرانیزي. دا 15 وړه دعاګانې ویل الله تعالی چې کوم دی قبول کړي دي. او بعضې مفسرین لیکلي دي چې خیر دی لږ لږ دغه چې و دا تتوالی دا پکې وروسته ومو ځکه بل ځای قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي چې الله تعالی ته موسی علیه السلام سوال وکړو چې دا هارون علیه السلام پیغمبر کا وهو افصح مني دې زمانه زیات فصیح دی زیات وضاحت کولی شي. نو بعضې مفسرین وایي چې موسی علیه السلام کومه دعا غوښتې وه چې خدای زما د ژبې نه دا لکنت لرې کړه چې دا خلک مې سره په خبره باندې پوه شي نو پوره دعا یې نه وه غوښتې. نو د ژبې نه هغه لکنت لرې شو خلک یې په خبره باندې پوهېدل خو بیا هم لږ لږ تتوالی پکې پاتې شوي وو.
ځکه چې دعا داسې کړې وه چې صرف زما د خلق په خبره پوه شي. نو د دې وجې نه موسی علیه السلام چې هو افصح مني، د هارون علیه السلام ما سره پیغمبر که دې زمانه زیات فصیح دی. نو دلته کې مفسرینو دا واقعه بیان کړله چې موسی علیه السلام د دغې لکنتو او د دغې تتوالي د لر کولو دپاره الله تعالی هم دعا کړې ده. نو الله تعالی ولا هغه دعا هم قبول کړه. 15 وړه دعاګانې الله تعالی د موسی علیه السلام قبول کړي دي. وزیر دا بوج اوچتونکي ته ویلی شي په لغت کې، او وزیر هم د بادشاه بوج اوچتي، وزیر هم د بادشاه بوج اوچتي. نو موسی علیه السلام سوال وکړو چې خدای پاک مال یو ملګری نه کړي، زه خو کمزور یم، خپله کمزوري الله تعالی ته وښودل چې خدای زه خو کمزور یم، نو مال یو ملګری راکړي چې زما سره د نبوت دا بوج اوچت کړي من اهلي، زما د اهل نه. وي د اهل نه د دې وجې نه ووایي چې د هارون علیه السلام خوی بوی ځکه رور یې و، نو د دې دپاره نه چې زما رور دی دله مرتبه ورکړه بل چا له مه ورکوه، خو ده ته خوی بوی معلوم و چې دا د مخکې نه ډېر، ځکه پیغمبر چې الله تعالی څوک جوړي نو هغه کې هغه نښې د مخکې نه موجود وي، د مخکې نه چې کوم دی هم د ګناه نه پاک وي، وروسته هم د ګناه نه پاک وي. نو دا خو الله تعالی هسې هم جوړو، خو موسی علیه السلام سوال وکړو، او الله تعالی هسې پیغمبر جوړو هارون علیه السلام، خو موسی علیه السلام سوال وکړو. نو سوال یې وکړو چې وجعل لي وګرځه زما دپاره وزیرا یو بوټ اوچتونکي من اهلي، زما د اهل نه، هارون یعنی هارون علیه السلام اخي چې زما رور دی، یعنی زما د رور زما سره بوټ اوچتونکي وګرځئ.